یو الګ زما عزتمندو په خپل خوخه باندې واده وکړو، پلار او رونه مشترکه تور باندې راغ او زما عزتمندو په چمچه باندې د دې الګ نسترګي ویستي چې دې په خپل خوخه باندې واده وکړو. سترګې دې نه ویستي، دا زمونږ پښتانه دي چې کومه جینۍ وایي دا الګ زما خوښ نه دی، دا رشته زما خوښه نه ده، پلار به څه وایي؟ دا 2 نمبر ده، وایي دا ټیک نه ده. زه دې پلار ته درخواست کوم حاجي صاحب دا لور به دا د دې الګ سره خپل ژوند تیروي، خپله زندګي به تیروي، نو چې ستا یو کور خوښ نه وي، یو سړی دې خوښ نه وي، یوه ښځه دې خوښه نه وي، نو دا زندګي بیا په مثال د جهنم شوه که نه شوه؟ دا زندگی په مثال هغه طالب هغه جنۍ خوښه وه او د هغه جنۍ دا طالب خوښ یو بل باندې پاک مړو او دې جنۍ هم بار بار ویلې چې ما دې طالب له ورکه او زما عزتمندو دې طالب هم بار بار رشته رالیږله خو دې له یې نه ورکوله، دې له یې نه ورکوله، بل له یې ورکړه، چې کله بل له ورکړه زما عزتمندو یو هفته بعد هغه جنۍ زهر وخوړه او خودکشي وکړه. دا طالب علماو له به راتله خپلو یارانو دوستانو ته وایي چې هغه جنۍ په ما باندې دومره ننګ وکړو، دومره غیرت وکړو، ما سره حقیقي مینه وه، محبت و، زما نه بغیر هغې بل چا سره نکاح ونه کړه، رشتې ونه کړه او ځان یې مړ کړو. زه پوهېږم چې خودکشي حرامه ده، په خودکشۍ باندې الله خفه کېږي، خودکشي د الله نافرماني ده، خو څه وکړم مجبوره یم. هغه طالب هم زما عزتمندو زهر وخوړل او خودکشي وکړه. د دې سزا به چا ته میلاویږي؟ د دې زور به الله د دې مور و پلار نه نه وباسي چې کم مور و پلار د دې لور نه تپوس نه کوي، کم مور و پلار د دې زوی نه تپوس نه کوي. د الله دپاره چې کله موږ او تاسو د دې خویندو رشتې کوو، د لوریانو رشتې کوو، نو انشاءالله د دې سره به مشوره کوو، ټیک ده که نه؟ انشاءالله مشوره به کوو انشاءالله. والله داسې والدین مې کتلي دي په خپلو لوریانو باندې دومره خفه کېږي. هغه ورځ موږ د یو نوجوان دپاره یو رشته ولیږله، نو هغه جنۍ لږه وړه وه او پلار یې څه ویلي، وایي ما خپلې لوريانې الحمدلله د خپلو لوریانو سره مشوره کړې ده چې کله خپله لور زه ورکوم زه د خپلې لور سره څه کوم؟ مشوره کوم. دا رشته درته منظوره ده که نه ده؟ که زما لور پکې چیړ پیړ کوي او جلا فریاد کوي ولې د خپل لور ژوند غر کړمه؟ زه چېرته م هغه رشتې ته تیار نه یم. وی مولوي صاحب خفه کېږه مه، زما دا لور کله عاقله شوه، بالغه شوه، غټه شوه، زه به د دې لور سره مشوره وکړم، که دې ویلې ما ته دا رشته منظوره ده زما پکې څه دي؟ دا حق شریعت دې جنکو له ورکړی دی، دا حق شریعت دې هلکانو له ورکړی دی. مه کوئ د پلار او د مور په خوښه باندې رشتې چې سبا د جنۍ ژوند هم غرق او تبایي، د هلک ژوند هم غرق او تبایي او دا غریبانان هم پکې زما عزتمندو در په در باندې ګرځي. وی چاپیره اور دی علمه او مور یې وی په منځ کې زه ولاړه یم. پوه شوې که نه؟ په کور کې درز او غب شروع وي بس. نو د خوښې واده محمد رسول الله هلک ته هم اجازت ورکړی دی، جنۍ ته هم اجازت، او چې کم نکاح په کمې رشته کې د جنۍ اجازت نه وي علما کرامو له لاړ شي، مفتیانو له لاړ شي، او جابره او ظالمه په کلاو غوږونو واوره دا نکاح نه صحیح کېږي، دا نکاح نه صحیح کېږي چې په کمې نکاح کې د جنۍ اجازت نه وي. د خپلو خویندو دپاره مې اواز اوچت کو، د خپلو خویندو دپاره خورې نور زه څه وکړم؟ نور خو زما وس نه رسي چې ستا پلار ظالم دی، نور خو زما وس نه رسي. نو انشاءالله العزیز چې موږ او تاسو خپلې خویندې میندې ودو، خپل لوریانې ودو، دې سره به څه کوو؟ مشوره به کوو، دې نه به اجازت اخلو. دا رشته تا ته خوښه ده او که خوښه نه ده؟ ټیک ده که نه؟ انشاءالله دا رشته تا ته خوښه ده او که خوښه نه ده؟ بیا به د دې رشتې دپاره څه به کې؟ دعا به کې، الله ته به جړه فریاد کې چې یا الله، یا الله زما په جولۍ کې ما ته خیر راواچ، یا الله زما د دې لور، یا الله زما د دې خور دا قسمت بیداره کا، او یا الله په ښو ښو ځایونو کې د دې رشتې وکړلې. زما عزتمندو دا د زندګۍ سټارټینګ دا مې خپل فریاد او درد درته سناو کو. نو انشاءالله العزیز چې موږ او تاسو کلم رشتې کوو نو د خپل زوی په منشا باندې چې د زوی د کم زی خوښ دی، کومه جنۍ خوښه ده، بالکل شریعت اجازت ورکړی دی، د دې مخالفت مه کوه. ولې چې دا ټوله زندګي به دا هلک د هغې ښځې سره تېروي، او چې هغه ښځه خوښه نه وي نو یار د دې هلک د ژوند به څه جوړېږي؟ یا د دې جنۍ والله موږ له دا مسلې راځي. تاسو ته خو پته ده موږ په سوشل میډیا باندې پوره دنیا سره غږیږو لګیا یو، پوره دنیا نه هغه مسلې موږ ته راځي. خاوند وایي چې بالکل نه را سره ښځه خبرې کوي، نه چې کم دی یعنی
دا نورې خبرې دي تاسو په اشاره باندې نه را سره هغه ته تیارېږي نه را سره دې ته تیارېږي نه دې ته زم خوښې نه یې که نه دا یې په زوره ورکړې ده او خوښې نه یې که نه نو چې خوښې نه یې نو په ایمان وایي دا لانجې کونجې به راځي که نه به راځي زما عزتمندو د الله د رضا دپاره لږ شریعت مطالعه کوي لږ مسایل وګورئ لږ علماو له راځئ لږ زما عزتمندو د خپل مسجد امام سره مشوره کوه انشاءالله چې کم خلک مشوره کوي دا به چرته هم الله پاک بې عزتۍ له ناکامۍ له رسوایۍ له نه ورکوي نو مشوره به کوو که نه انشاءالله او په دې خبرو کې به څوک د الله په کور کې ما سره واده وکړي چې زه خپله خور لور ودومه انشاءالله د خپلې خور د لور نه به اجازت اخلم ټیک ده که نه انشاءالله ظالمان به نه جوړېږو ظلم به نه کوو ولې چې دا ظلم به د قیامت په ورځ د تیارو په شکل کې بعضې بدبخته والدین هغه خپله لور خور خرڅوي ډېرو پیسو ته وګوري دته فنډ میلاو شي دا د لور ژوند ته نه ګوري لورې والله موږ ته دا مسلې راغلي لورې ځان وژني هغه ورځ زموږ په خپلو رشته دارانو کې دومره ښایسته جینۍ وه دومره ښایسته خو په داسې ځای کې ورکړه چې د دې جینۍ هغه ځای خوښ نه و خوښ یې نه و یو میاشت بعد مې هغه جینۍ وکتله دا مخې داسې دننه شوی دومره یې جړلی و دومره یې ځان خوړلی و دا ظلم نه دی دا ظلم نه دی نو انشاءالله د الله د رضا دپاره د دې ظلمونو نه به راوځو او زما عزتمندو په هر چا باندې به رحم کوو انشاءالله او چې موږ په لاندې خلکو باندې رحم وکړو الله به په موږ او تاسو باندې رحم وکړي الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق نصیب اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين